ډېر زره غواړي به هغه کسان چې کافران دي کاش چې موږ مسلمانان وي ایمان هم راوړی وي اوس زموږ سره په دنیا کې د ایمان د دولت چې قدر نشته دی کوم دولت الله جل شانه موږ ته راکړی زموږ سره د قدر نشته دی د دې احترام زموږ زړونو کې نشته دی په ژبه خو وایو خو حقیقت کې چې الله جل شانه څنګه احترام غواړي هغه شان نشته دی د دې د قیمت پته بیا قیامت کې لګي چې الله جل شانه موږ تاسو ته څومره لوی قیمتي دولت راکړی دی څومره لوی سرمایه الله جل شانه موږ ته راکړی ده او بغیر د څه غوښتلو راکړی ده سړي مانه مطالبه هم نه کړی بغیر د مطالبې نه الله جل شانه د دومره لوی دولت راکړی دی دا د الله جل شانه په رسونه ده چې بچا باندې وشي ځکه کافران بدل ته کې بیا تمنا کوي چې کاش موږ مسلمانان وي بل ځکه راځي د ازمکه و اسمانونو د سرو زر چې یو ګس د ورکړي شي کافر لا نو دی به تمناو کې الله د هر ثواب نو ما د عذاب نه بچ کا خو بیا بل بچ کې دی بنشي شي دا دومره څومره کې شو دا دنیا کې د سر په رشو دا کلمه وایا او به دې لاندې ژوند تیر کا نو جنت تلار شي بیا خو چې دنیا کې دا کلمه نه ده دا وړه خبره نه ده منلې نو اوس په آخرت کې د ازمکه او اسمانونو د سرو زر شي دا ټول ورکولو ته تیار دي او دا دولت بیا نه حاصلېږي او د دې آیت متعلق روایت چې هغه مختلف راغلي دي لکه ابن عباس رضی الله عنه او انس رضی الله عنه یو روایت راغلي دي او جابر رضی الله عنه یو روایت راغلي دي الفاظو کې لږ تقدیم تاخير شته دي خو مقصد د ټولو یو دی مقصد دا چې کله دا کافران د جهنم تلل شي هغه واسم په جهنم کې خود دې سره د ګناګاران مسلمانانو د جهنم تلل شي نو چې کله یو بل ته الته مخامخ شي نو دا کافران خو اسم جهنميان دي دی به داسې د طنز او د مذاق په طور د مسلمانانو پورې مذاق کې وخاندي د طنز او د مذاق په طور باندې مسلمانانو ته وایي ولې تاسو ایمان نه وروړئ په دنیا کې خو تاسو چې ایمان نه وروړ کلمه نه وویلې دنیا کې تاسو چې اعمال او عبادت نه کول تاسو به موږ له جنت یو موږ له باغونه یو موږ له میوې او داسې زونه وایي تاسو چې هلته به د شراب نیرونه به یو د شاتو د پیو د دې نیرونه به او چې څنګه غوړه خبره ملاويږي میوه برته قسمه قسمه ملاويږي وخی برته ملاويږي باغونه به چمنونه به تکیاګانې بلې کېدلی یو بل ته مخامخ ناسیو غب شپ پکې لګاو او د الله نعمتونو برته ملاويږي او اسلام او پروا نه باندې لا خوفون علیهم ولا هم يحزنون ژوند به تیرو تاسو په دنیا کې دا خبره کولې اوس دلته کې تاسو زموږ سره چې یو شان برابرې په جهنم کې نو په موږ او تاسو کې فرق څه شو تاسو دنیا کې ایمان راوړو سخت هم تیرول تکلیفونه هم برداشت کول عبادتونه هم کول د الله حکمونه منل او موږ من چاهي ژوندۍ تیرول او اوس په جهنم کې تاسو نه یو موږ یو نو کوم روایت چې دی نو هغه کې څه لګر د بدل څه خلاصه ده چې دغه مسلمانان بوته وي یره ولې نه موږ خو ایمان راوړو کلمه ویلو اعمال او عبادت هم کړیو خو بس الله جل شانو د بازي سيزونو نه کړیو د ګناهونو نه فرمانونه نه کړیو زموږ نه هغه ګناهونو نه فرمانه شي ویني نو دا غي د وجه اوس موږ دلته کې په جهنم کې استاد سره نو دی وته چې ځا ټیک اوس په جهنم کې دغه لګ اعمال د وجه نه نو موږ په ډوبه نه نه و چې خبرو موږ په جهنم کې نو موږ تاسو په فرق څه شو نو دا ټیم د الله جل شانو رحمت په جوش کې راشي اوسې د مسلمانانو پر طنز او مذاق وکړو د الله جل شانو رحم چې لږ چې تاسو باندې الله اړه رحم نکي موږ په جهنم کې تاسو نه نو د الله جل شانو رحم چې هغه په جوش کې راشي او حکم وکي
هر کلمه بو چې دا د جهنم نه راوباسي بچ چا کلمه ویل دا د جهنم نه راويستل شي او به وي کې دا راځي کله چې دا اخیری مؤمنان چې د جهنم نه راويستل شي نو د دې په جهنم کې سوي دا مخونه به توري نو دې ته بل نور مسلمانان به د جهنميان وي چې تاسو جهنميان یې نو دې به خبر شي الله د رسول کې الله د شکل صورت برابر کې دا کولې کړه چې دا نمبر نه لري شي نو یو نه ده ابي حیات ورته ویل کیږي نه حیات ورته ویل کیږي هغه کې به دې چې دې غسل وکړي دا د جنت د دروازې سره بنځدي دا کې چې کله دې غسل وکړي او له خپل شکل صورتونه به داسې پړقېږي بچا مقدار شکل صورت به مخونه به جنت ته داخل شي نو چې کله دا مؤمنان دا کمزوري ایمان والا د جهنم نه رويستل شي او جنت تلل شي دا ځای کې به دا کافرانو د تمنا وکړي کاش دنیا کې یو ځل دا کلمه ویلې وي هغه کوم مؤمنانو پر چې مونږ خندا کوله هغه خبرانه لار جنت ته جهنم نه وته اوس پکې مونږ پاتې شو چې مونږ یو ځل دا کلمه